السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اختر د مونځ طریقه در سره شریکول غواړم ملګرو. د اختر د مونځ سمپل طریقه ده، خو بس دا په کال کې یو ځل راځي، نو په دې وجه اکثر خلکو نه هیر وي. بیا د اختر په ورځ چې کله مونځ ته ودرېږي نو د سیټ ته یو بل ملګري ته ګوري چې اوس به څه کېږي. نو اسانه طریقې در سره په اسانو الفاظو کې شریک کوم. د اختر 2 رکعاته مونځ دی او دغه 2 رکعاته مونځ چې دی دا واجب دی. ډېر خلک په نیت کې لګي، نیت چې راجوړی نو هغه 2 رکعاته مونځ ته تللی. نیت بس دغه دی چې ته د کور نه ووتلې عیدګاه طرف ته روان شي، بس دا ستا نیت وشو، صحیح ده. نور په خوله باندې راجوړول چې 2 رکعاته واجب لمونځ کوم او سره د واړو تکبیرونه او دا قصې پکې مه کوئ. بس سمپل طریقه، بس په زړه کې چې ته د کور نه روان شو عیدګاه طرف ته، مسجد طرف ته، دا ستا نیت شو. بس ورپسې چې کله ته امام سره ودرېږې، 2 رکعاته مونځ دی، چې کله ته امام صاحب سره ودرېدې نو امام صاحب به تکبیر وکړي، الله اکبر. چې کله امام صاحب تکبیر وکړو نو سبحانک اللهم به ووایي. سبحانک اللهم نه پس چې دی امام صاحب به 3 تکبیرونه کوي، نو هغه به مو وایي الله اکبر. تاسو هم ورسره